نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، یو سورج مخ کې حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیہ یو خوب بیان کړو، نو په هغه خوب باندې سخلک را پاسېده او اعتراضونه شروع کړه. نو محترم باطل ته پته ولګېدله چې زموږ سره خو نورې حربې ختم شوي، دا علماء کرام دا د دیوبند بچي نور چې کوم دی په هیڅ طریقه باندې نشو ناکامولی. نو په آخر کې را پاسېده او په هغوی باندې د ګستاخۍ ټاپې ولګولي. نو محترم مفتی فضل غفور صاحب چې کوم خوب بیان کړی دی، نو دا خو بل چا لیدلی دی، د بل چا خوب دی. لکه حضرت مولانا سید الله شاه صاحب دا یو لوی عالم دی، دا هغه د درس په دوران کې یو خوب بیان کړی دی، د بل چا یو خوب دی. نو دا خوب د عبرت د پاره په دی جلسه او پروګرام کې بیان کو، په دی باندې د خلکو اعتراضونه شروع کړه. نو تاسو چې د ګستاخۍ پتوی لګوي او ټاپی لګوي، هغه اصل کس باندې ولې نه لګوي چا چې خوب لیدلی دی. خو دوی ته پته ولګېده چې په هغوی نشو لګولی، راشه په ده باندې به ولګو. د دې د وجې نه به چې کوم دی علماء دیوبند او جمعیت علماء اسلام دا پالټې به کمزوري شي. خو الحمدلله انشاءالله دا هېڅکله هم نه کمزوري کېږي. بل خبر دا د محترمو چې یو د خوب صورت دی، یو د خوب حقیقت دی او تعبیر دی. نو حکم د خوب په دې ظاهري صورت باندې نه لګي، بلکې د دې په حقیقت باندې لګي. او دویمه خبره دا ده چې په خوب کې څوک نبی علیه صلات وسلام په داسې حالات کې وویني چې هغه حالات مناسب نه دي، نو د دې خوب لیدل به چې کوم دی خوب لیدونکي ته واپس کېږي. لکه زه تاسو ته د تعبیر رؤیا نه یو خبره پیش کوم. په صفحه نمبر 60 باندې دی ولیکي، حضرت ابن سیرین رحم الله فرمایلی دي کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقصانی وګوري، هغه نقصان با خوب لیدونکي ته راګرځي. دغه رنګي او کد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اندامونو نه یو اندام کم وګوري، نو دای تعبیر دی چې دا غزه اوسیدونکي په دین کې سس او کمزوري دي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اندام کمواله دا د هغه سړي د دین کمواله دي. نو محترمو د دې خوب تعبیر دا باغ خوب لیدونکي ته راګرځي. دغه رنګ محترمو لکه حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما خوب کې ولیدله چې د نبی علیه صلات وسلام د بدن نه یو ټوکړه راکټ شو، زما په غېږ کې چې کوم دی راولیدله. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې دا به زما د لخت جګر د فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې بچی به کېږي او ستا په غېږ کې به لویږي. اوس د خوب صورت ته وګورئ، د نبی اسلام د بدن نه ټوکړه کټ کېږي او د دې غېږې له راځي، او تعبیر یې څنګه دی. دغه رنګ امام بخاري مولا خوب کې اینی چې زما سره به بوز یو پکې دی، زه به د نبی اسلام بچان شړم. اوس محترم تاسو ګورئ، مچ خو یو ګنده څیز دی، د دې د پیغمبر سره څه مناسبت دی چې د پیغمبر علیه السلام نه په دې باندې مچان شړلی کېږي. خو چې کله موږ د دې تعبیر ته رالو، نو د هغې تعبیر دا دی چې د نبی علیه صلات وسلام د دین خدمت پکې او د هغې د احادیثو خدمت پکې، او دا به د بدعاتو نه جدا کې، لکه څنګه چې بیا هغه وکړه او بخاري شریف زما استاد وړاندې چې کوم دی هغه موجود دی. دغه رنګې امام ابو حنیفه رحم الله خوب یعنی چې زه د نبی علیه صلات وسلام ګوی چې قبر مبارک راکنما. ابن سیرین رحم الله ورته تعبیر راوباسي، ورته وایي ته به د نبی علیه صلات وسلام د دین مبارک خدمت کې، نو هغه چې کوم دی هغه شان وشوه. لکه تاسو ګورئ چې امام صاحبو څومره د دین خدمت کړی دی،
څومره شاګردان د هغه پیدا دي، څومره د فقه مسایل چې کوم دی موتا ته رارسېدلي محترمو. د خوب صورت ته وګورئ، د نبی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک راکني، خو د هغې حقیقت او تعبیر ته وګورئ، هغې کې څومره فرق دی. دغه رنګې محترمو حدیث مبارک کې هم راځي رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى استيقظ. د درې کسانو چې کوم دی قلم هغه اوچت شوی دی، یو پکې هغه کس دی چې هغه وده وي، د هغې نه هم قلم اوچت دی تر دې چې هغه د خوب نه راپاشي. د دې وجې نه که په خوب کې ته چا ته کنځلي وکړې په دې مجرم نه، که په خوب کې د چا سره نکاح وتړلی په دې باندې چې کوم دی ستا نکاح نه تړلی کېږي. که په خوب کې ته طلاق ورکې دا طلاق نه واقع کېږي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې څیزونه داسې دي د هغې رښتیا هم رښتیا دي او د هغې گپ شپ چې کوم دی هم رښتیا دی. یو پکې طلاق دی، خو که ته په خوب کې طلاق خپل بیبي له ورکې دا طلاق نه واقع کېږي. دغه رنګې محترمو که یو انسان په ښکاره باندې خدای مکا زنا وکړي، دا انسان به یا شادي شده وي یا بغیر شادي شده وي. نو که دا انسان شادي شده دی نو بیا خو د دې سنګسارېدل او د دې قتل او مرګ دی. او که دا انسان غیر شادي شده دی، د واده نه دی کړی، نو بیا دله چې کوم دی 100 کوړۍ ورکول پکار دي. خو که په خوب کې څوک داسې کار وکړي محترمو او دا سحر راپاسي، په ده باندې نه کوړۍ شته دی نه پې سنګسارېدل شته دی، که دا شادي شده دی او که غیر شادي شده دی. اوس تاسو ګورئ په خوب کې کم حالات دي او په یخه باندې بیا کم حالات دي. په خوب کې زنا کېږي خو په یخه باندې موږ دته زناکار نه شو ویلی، دله موږ په یخه باندې کوړۍ نه شو ورکولی، دا موږ نه شو سنګسارولی. ولې؟ د خوب معاملې چې کوم ده د یخې نه جدا ده. بیا خو دغه پنځپیریان او دا نور باطل خلک راپاسي چې په خوب کې څوک دا کار وکړي، بیا دې هغه خوب لیدونکي له که شادي شده وي هغه دې سنګسارئ، که غیر شادي شده وي هغه چې کوم دی هغه له دې 100 کوړۍ ورکوي بیا، او دې ته دې بیا زناکار وایي. نو محترمو دا خو څوک نه کوي که نه. ولې د خوب معامله جدا ده د یخې نه، دا خو د خوب یو معامله ده محترمو. نو خوب په دغې معاملې کې یو کس ته ګستاخ وي، له دې څه مقصد شو؟ نو دغه باطلو خلکو ته زه دا ویم چې تاسو په حقیقت نظر واچوئ او دا کمی خبرې چې ما وکړي که چېرې تاسو خامخا دغه نسبتونه کوئ، نو په خوب کې چې څوک زنا وکړي تاسو به د زناکار وایئ، تاسو په هغې باندې زنا حکم لګوئ، تاسو به که سنګساروئ، یا به تاسو هغې له 100 کوړۍ ورکوئ چې کله نشي ورکولی، نو بیا چې کوم دی داسې کس ته ګستاخ هم وایي. محترمو یو لوی عالم یو لوی شیخ الحدیث په هغې باندې داسې فتوی لګول یقینا دا ډېر لوی جرم دی، لوی زیاتی دی محترمو. او دغه رنګې محترمو فقها لیکي که په یو انسان کې 99 وجوهات هغه د کفر وي، یوه وجه پکې د اسلام وي، موږ به اسلام ته راکاږو، موږ کفر ته نه راکاږو محترمو. په دې کې الحمدلله داسې د کفر خبرې شته هم نه. تاسو په زور باندې یو انسان، یو ښه انسان، یو نیک انسان، یو لوی شیخ الحدیث، یو لوی متقی پرهیزګار انسان تاسو په زور باندې ګستاخۍ ته او بل طرف ته مه راکاږئ. نو انشاءالله زما امید دی چې دا خبرې چا اورېدلي د هغې په دې باندې تسلي شوي وي. الله رب عزت دې موږ دا غلطو خبرو د خورولو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.